درود شريف اللهم صل على محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امام نووي رحمه الله باب في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر کی اولنی حدیث دا ذکر کرے. د خپل عادت موافقی اول قرآن عظیم الشان آیاتونه راوړي دي چې کوم آیاتونه کې د موضوع او د مضمون طرف ته اشاره ده، او اوس د الله د نبی احادیث ذکر کوي. اولنی حدیث دا راوړی دی. د حدیث راوی دی ابو سعید خدری رضی الله عنه. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایلی دی: و سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د الله د نبی نه اوریدلی یقول چې فرمایلی: من رأى منکم منکرا، تاسو کې چې یو کس یو غلط او خلاف الشرع کار ولیده. منکر ویل کېږي هغه قول او فعل ته چې د الله خوښ نه وي، هغه خبره یا هغه کار چې د الله بدی شي، هغې ته منکر ویل کېږي. په تاسو کې چې یو کس خلاف الشرع کار ولیده، یعنې د هغه خبره یې ولیدله یا هغه کار یې ولیده چې د الله تعالی بدې شه، نو څه دې وکړي؟ فلیغیره بیده، په لاس سره دې منع کړي، بس لاس سره دې کار بند کړي. فإن لم يستطع، او که د لاس ته بندولو طاقت یې نه وي، نو فبلسانه، په ژبه دې هغه کار منع کړي. فإن لم يستطع، که د ژبې طاقت یې نه وي، فبقلبه، نو په زړه کې دې هغه کار بد وګڼي. وذلك اضعف الایمان، او دا د ایمان هغه کمه درجه ده، هغه کمزور ایمان دا دی چې سړی یو کار په زړه کې بد وګڼي. او د چا چې دا عادت هم دی چې ګناه په زړه کې بده نه ګڼي، نو علما وایي چې د دې سړي ایمان نشته، دا سړی خو ایمان نه خالي شوی دی. یو خلاف الشرع کار ولیدي، په لاس سره دې منع کړي، طاقت یې نه په ژبه، که نه په زړه کې دې بد وګڼي، که دایم نه نو بیا خو اصل لاګول دی، مسلمان خو بیا نه دی. رواه مسلم. نو دې حدیث کې د اولنی ټکی راغلی من. دا من په کلام عربی کې د عموم پر استعمالي، او د من کې ښځه، نر، په دې کې بادشاه، ګدا، په دې کې هر قسم خلق داخل. یعنی من څه معنا؟ که ښځه یې که نري، که بادشاه یې که ګدا یې، که عالمي که غیر عالمي، بس چې خلاف الشرع کار یې، ده ته پته وه چې دا کار د اسلام خلاف دی او دا کار د الله خوښ نه دی، نو په لاس سره دې منع کړي. په دې کې د امر بالمعروف مراتب طرف ته اشاره ده، درجاتو ته اشاره ده. وستا طاقت وي، لاس کې د پاور وي، یو کار په لاس منع کړي. مثلا مور او پلار په کور کې اولاد یې غلط کار کوي، په لاس سره دې منع کړي. خامخا طاقت شته، ماشومان چې په لاس باندې کار ته منع کړي. ټي وي میوي پرته ده کور کې، هغوی پې فلمونه بلمونه ګوري، ماته دې کړي، ختمه دې کړي، د ګناه هغه جله دې ختمه کړي. دغه رنګ زنانه د کور کې جنۍ د پیغله غټ موبایل ولري، بې ضرورته ورسره دی. د زنانه به څه ضرورت دی؟ ځکه چې زنانه په ټول کور کې یو مشره زنانه صرف وړوکی موبایل هغې سره وي چې صرف مېلمانه درله او مېلمانه ووتله او ضرورت دی او څه مسله ده، د دې لپاره استعمال. نور په کور کې موبایل زنانو ته ورکول دا بې انتهایي خطرناک خبره ده. په دې زمانه کې غټه فتنه ده، عظیمه فتنه ده. او دا حالت موږ وینو، معاشري خلک یو، کومه رکشه کې چې زنانه ناست وي او موبایل ورسره لاس کې ورسره وي، او خاوند یا ورور ورسره نه وي، نو هغې پسې شاته ډېر خلک ورپسې کړي. د خلکو تر ډکې څه دغه پیدا کېږي، حرص، طمع پیدا کېږي. زنانه د موبایل ښکاره نیولې، دا علامه د ریارانۍ، دا تعلق ساتي. موبایل زنانه سي بعضې وخت کې ضرورت یې خاوند دی باري، اوس پټې بې دې پټول پکار دي، پټ دي ولې خلکو ته ښکاره کوي.
او بیا چې دا غټ موبایل ورسره وي نو بیا خو ډېرې غټې قصې بیا مشکل دی، حالات جوړي. دا زنانه بوډۍ که ځوان که هر قسمه ښځه وي چې غټ موبایل په لاس کې ولري، بازار کې لاس کې راواخلي، لاس کې ورسره وي، مشکل جوړوي. خلکو په اړه کې بیا حرص او تمه پیدا کېږي. فاتقوا مواضع التهم، د تهمت ځای نه ځان ساتئ. دا یو قول دی، حدیث نه دی، خو دا تهمت ځای دی. غټ موبایل چې ولري د خلکو په اړه کې تمه پیدا کېږي، هر سړی به درنه مطالبه کوي. نو څه مه کوه، غټ موبایل د زنانو دپاره استعمالول دا ښه کار نه دی، غټه عظیمه فتنه ده په دې زمانه کې. غټ موبایل زنانو ته ورکول هېڅ قسمه ضرورت زنانه نشته. کومه وایي چې زه سکول کې سبق وایم جي او پلان کې، دا بس عذر، داسې عذر نه دی. په سکول کې سبق وایي، په دې موبایل کې هم ډېر استادان لګېږي سبقونه ښیي، خو لیکن ته چې سکول ته ځې خو هلته د استاد نه سبق ووایه، موبایل ته ضرورت دی. موبایل د زنانو دپاره استعمالول مره دي، لکه ښه کار نه دی، غټه فتنه ترې جوړېږي. او څومره فتنې جوړېږي د موبایل نه جوړېږي، عظیمه فتنه ده. نو چې یو سړی پلار یا مشر ورور په کور کې یو زنانه داسې کوي، نو هغې نه د موبایل مات کړی شي، موبایل یې مات شي. او بیا موبایل د زنانه څه قیمتي ورسره وي، او پلار یا مشر ورور یا تره هغې ته پیسې نه ورکړي یا ماما، او غټ موبایل لري، نو د دې تحقیق دې وشي دا غټ موبایل تا ته چا اخیستی دی؟ زه د پلار یم، فلان د ورور دی، فلان د ماما دی، تا ته چا د موبایل اخیستی؟ د دې تحقیق هم پکار دی. نو په لحاظه من رأى منکم منکرا فلیغیره، مور او پلار نه پکار چې لاس استعمال کړي، په ژبه کار نه کېږي. بس هغه کم شی چې ګناه سبب دی هغه دې ته اول مات شي. مثلا یو زنانه کپړې واغوستلې بازار کې ډېرې ګرانې په 10,000 روپۍ جوړه، په 20,000 یې واغوستله، هغه بې حیا وي، نستوړی پکې ښکارېده او دغه رنګې داسې نور داسې دا ترخونه مخونه غټ، دا جامې دې ته اوس وسولی شي. ځکه زنانه په دې لباس سخته خفه کېږي چې کوم زنانه لباس وشلولی شي یا ته اوس وسولی شي، آینده کې داسې لباس پرې نه استعمالوي. دا هم فلیغیره بیده کې داخلېږي، څه معنی په لاس سره منع که هغه شی ته اوس وسوه، ختم یې کړي. فإن لم يستطع، او که اصل لا ګل یا وسغه، پښتو کې د تعبیر په دوس سره کېږي، دیوس وي، بیا په لسانه په ژبه ورته ووایي چې دوی دا غټ موبایل دی او دا غټ دا ګنده کپړې دي که نه، دا خیر که نه خلک به راپسې خاندي پلان کې، دا په ژبه سره یې منع کړه. فإن لم يستطع، که د ژبې طاقت دی نه، په زړه کې دا کار بد وګڼه. د زړه کې بد ګڼل دا معنی چې بهر څه یو قوي سړی یو غلط کار کوي، په دې کار مه راضي کېږه، خفه شه دې، په زړه کې دا کار بد وګڼه. وذلك اضعف الايمان، دا د ایمان هغه کمزوري درجه ده. رواه مسلم، دا حدیث کافي. الحمدلله رب العالمین، والصلاه والسلام علی رسول الله.